Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Ibrahim, teacher of chemistry. The topic chikam de aga de electronic configuration. Electronic configuration satawi. Kale chi consider keda masra nucleus de. Nucleus na gerche per musra shells vi gerche per infinite number of shells vi. Us padi shilulu ki chiza kala da electron arrangement okama. Rodi tasawi electronic configuration vi. Ya pa shell ki danana sub shells vi. Ye katwe pa shell ki the electron arrangement no electronic configuration या तब शेल की दने ना सब शेल की the electron arrangement के the nucleus na gercha pera no electronic configuration tad dasi define kolishi chikalaza the nucleus na gercha pera pashiluno ki ya pa sub shell ki the electron so kama arrangement to kam distribution kam چې په دې شل کې څونه الکترون دي په دې کې څونه په دې کې څونه په هغه ترتیب کې دا الکترون کې एकदम نو دې ته څه وایي الکترونیک کنفیګوریشن ورته وایي ما انګلیش کې لیکلي ارینجمنت یا ډیسټریبیوشن د الکترونز ان شل په شل کې یا په سب شل کې اراوند د نیوکلیس نه غیر چا پیرا په یو اټم کې اټم نو څه وایي الکترونیک کنفیګوریشن به وایي ډیفینیشن کې ما دوه خبرو کې چې یا موږ په شل کې د الکترون ډیسټریبیوشن کو او یا په سب شل کې د الکترون ډیسټریبیوشن کو نو لاول به موږ راوغلو شل پس شل کې موږ الکترون ډیسټریبیوټ کو چې په لومبني شل کې څونه الکترون راځي په دویم شل کې څونه الکترون راځي په دریم کې څونه راځي په څلورم کې څونه راځي دلته تاسو دې ډایګرام ته وګورئ په لومبني شل کې ما څه کړی دي دوه الکترون ما لیکلي دا جوړ کړی په دویم کې اته الکترون ما دا کړی دي یې دي داسې په دریم کې ما 18 الکترون یې دي داسې په څلورم کې ما څونه یې دي 32 الکترون پکې ما یې دي نو اوس ګوره لکه دې موږ څنګه پته ولګیدا چې په لومبني شل کې دوه الکترون راځي په دویم کې اته الکترون راځي په دریم کې موږ سره 18 الکترون راځي دا رنګ په څلورم کې 32 الکترون راځي and so on دا موږ څنګه پته ولګیدا نو دې لپاره موږ سره یو ساينټیسټ نیل بوهر هغه یو فارموله ډیزاین کړه چې هغه ته سویلیا بوهرس فارموله هغه کومه وره هغه د 2n سکوير د دې فارمولې په مدد سره موږ دا ویل شو چې په لومبني شل کې څو الکترون دي په دویم شل کې څو الکترون دي په دریم کې څو دي په څلورم کې دلته تاسو دې اټم ته وګورئ لومبني شل موږ په کې باندې ریپرزینټ کړی دی دویم هم په ال باندې ریپرزینټ کړی دی دریم هم په ام باندې ریپرزینټ کړی او څلورم هم په ان باندې ریپرزینټ کړی دا سي او بیا پی کیو ورځي او پسې دا څلور سره د پیولو لپاره ما دا کړی دي جوړ کړی دي ها اوس راځو موږ داسې کار کوو کنه چې د الکترونو ډیسټریبیوشن چې کوم دی سب شل ته نزول اول موږ پسې کې کوو په شل کې کوو په دې ګول دا کومه ګول دی چې تاسو ښکاری کنه دا شو یا دا شو دې څه وایي دې ته شل وایي اوس ما لیکلی دي ارینجمنت اف الکترون ان شل په شل کې اوس موږ څه کوو د الکترونو ارینجمنت پکو نو ما لیکلی دي د ارینجمنت اف الکترون ان شل په شل کې د الکترونو چې کوم ارینجمنت دی هغه موږ ایکسپلین کوو د چا په مدد سره د بوهرس فارمولې په مدد سره چې په لومبني شل کې سوري په دویم کې تک به اوس موږ وایو ها نو لومبني شل چې کوم دی د هغه نوم دی کې شل سو کې شل نو فار کې شل په کې شل کې اوس وګورم چې څونه الکترون راځي نو ګورم اکارډینګ ټو بوهرس فارمولا د بوهرس فارمولې مطابق هغه موږ سره د بوهرس فارمولا 2n سکوير ده نو یاد ساتئ چې ته وګوره دا کې شل چې دا موږ سره لومبي شل دی نو د لپاره د ان ویلیو چې کومه هغه سره د ان ویلیو د لپاره سره 1 ده د ان ویلیو سره ما څه لیکلی 1 ملي کلی خیال هم دی ورته نو اوس ګوره ها د ان په ځای څه لګوم 1 لګوم د ان په ځای 1 لګوم او بر په سکوير دی د سکوير مطلب دا دی په 1 باندې سکوير دی سکوير مطلب دا چې 1 سودل ملټیپلای کوي 2 ځله ملټیپلای کوي وګوره دا 1 ما سودل ملټیپلای کړي 2 ځله نو ګوره 1 1 ځا 1 او دا 2 په خپل ځای نو اوس ګوره 2 1 ځا 2 نو اټس مین چې پکې شل کې موږ سره سو الکترون راغله 2 الکترون راغله ځکه مال د سو الکترون لګولې دي 2 الکترون مال لګولې دي وګوره کې شل کنټین 2 الکترونز ها بیا ورپسې دویم شل دی دویمه دایره ده د دویم شل ته موږ ال شل وایو دویم شل د پاره د ان ویلیو چې کومه ده کنه هغه موږ سره 2 دلته اوس وګورئ ال شل ته وګورئ نو دغه طریقه راوخلې چې اکارډینګ ټو بوهرس فارمولا د بوهرس فارمولې بوهر نه بوهرس فارمولې مطابق هغه موږ سره بوهرس فارمولا 2n سکوير ده نو اوس ګوره ها چې د ال شل خبره کوم د ان ویلیو بل سپورټ کوم د ان ویلیو بل 2 فوټ کوم نو ګوره ها 2 په خپل ځای د ان په ځای می 2 لګو بر په سکوير دی د سکوير مطلب دا بیا درته وایم چې دا 2 سودل ملټیپلای کې 2 2 ځل ملټیپلای کې نو ګوره د سکوير مطلب دا چې دا 2 سودل ملټیپلای کې 2 ځل می ملټیپلای کړی کنه ښکار درته اوس ګوره ها 2 2 ځا 4 ملي کېلې اوس دا 2 په خپل ځای روان دي لاست کې وګوره دا دونه پاتې شو نو 2 4 دا 8 نو وګوره ال شل کې څو الکترون راغ 8 الکترون راغ نو مال انګلیش کې لیکلي چې ال شل کنټین 8 الکترونز څومره ایزي دي ها دا د کې شل لپاره خبره بیا موږ د ال لپاره وکړو چې په ال شل کې څو الکترون دي اته الکترون دي وګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 اوس ورپسې د چا نمبر دی د دریم نمبر شل نمبر دی د لپاره د ان ویلیو چې کومه ده هغه سره
3 اوس مونږه د دریم شل د لپاره خبره کوو کنه نو اوس دریم شل مونږ سره دغه سنوم د ام شل نوم دی نو فار ام شل نو مکه خبر را واخلو دغه طریقې را چې اکارډینګ ټو بوهرس فارمولا د بوهرس فارمولې مطابق هغه مونږ سره سره 2 n سکوير ده نو اوس د ام شل د لپاره به زه د n ویلیو سپورټ کوم د n ویلیو به زه 3 فوټ کوم ولې دریم شل دی نو ګوره 2 په خپل ځای د n په ځای مسؤل کلو 3 میو لګو خیال هم دی ورته د n په ځای مسؤل ول 3 لګو د سکوير مطلب دا چې 3 سو ځل ملټیپلای کې 3 ځل ملټیپلای کې 3 دا 3 ملټیپلای 3 نو 3 دا 9 میو لیکلو د 2 په خپل ځای روان دي اوس لاست کې دا په پاتې شو د دوه ملټیپلای کې ګوره ورته 2 9 18 نو اوس ګوره په ام شل کې مونږ سره سونه الکترون راغلو 18 الکترون راغلو تاسو بولی کې چې ام شل contain 18 electrons ها وګوره په دې فارمولې په مدد باندې مونږ دا را معلومه کړه چې په دریم شل کې په ام شل کې مونږ سره سو الکترون راځي 18 الکترون راځي دا سی ګوره فار ان شل اوس د سلورم شل د پاره زه خبر کوم د سلورم دغه انګلیش را واخلې ولیکي چې د بوهر فارمولې مطابق بوهر فارموله کوم ده هغه مونږ سره دا د دې فارمولې مطابق سلورم شل کې دوسه الکترون ګورم چې څونه الکترون راځي نو ګوره هاي د ان شل د لپاره به مونږه د ان ویلیو څومره پټ کوو سلورم شل دی نو د ان ویلیو به 4 فوټ کوم نو ګوره ورته ها 2 په خپل ځای د ان په ځای مسؤل غولو د n په ځای ما 4 لګو د n په ځای ما څو لګولو د n په ځای 4 بر په سکوير دی نو ګوره د سکوير مطلب دا دی چې 4 څو ځل ملټیپلای کا 2 ځله ملټیپلای کا نو ګوره 4 دا 16 راغلو او دا 2 په خپل ځای دی نو 2 16 ځا سره راځي 32 راځي نو اټس مین چې په ال شل کې څومره الکترون راځي 16 الکترون راځي دا سوري اټس مین چې په ان شل کې موږ سره څومره الکترون راځي 32 الکترون راځي دلته انګلیش کې ما لیکلي دي چې ان شل contain 32 الکترونز نو ګوره دا موږ سره بور داسې فارموله پیش کړه چې کله هغه خپل موډل پیش کړو دنیا ته نه پس هغه داسې فارموله پیش کړه چې هغه موږ لا دا مدد راکړو چې په رومبني شل کې څو الکترون دي په دویم کې څو دي په دریم کې څو دي په څلورم کې څو دي په پنځم کې څو دي نو د دې فارمولې په هیلپ سره موږ دا موږ را معلومول شو دا او ارینجمنت تقسیم د الکترونو چې الکه تبه کتار فار ایگزامپل تاسو سره ډیر زیات الکترون دي فار ایگزامپل 40 دي نو تبه رومبني شل کې 2 الکترون دي دوه نه زیات نه دي ولی میکسیمم 2 الکترون اوس 2 الکترون پکې ولی راځي د دوه نه پکې زیات ولی نه راځي را روان دي او بس په دویم دغه کې وایو پارت کې دی وایو او په رومبني شل کې 2 الکترون دي ها په دویم شل کې 8 الکترون دي د دې فارمولې مطابق موږ سره 100 الکترون راځي 8 الکترون راځي ها په دریم شل کې موږ سره 100 الکترون راځي 18 الکترون راځي تکرنګ په سلورم شل کې موږ سره 100 الکترون راځي 32 الکترون راځي نو دا ګوره په دې باندې کوېسچن داسې راتلی شي کنه چې how many electrons are present in K shell L shell M shell and N shell څونه الکترون په دې کې پریزنت دي نو تاسو به هم مزیدار دا سیم ټو سیم دا کوېسچن به را سټارټ کې تر دې ځای پورې بس تاسو او په دې باندې ما په یو ایکسرسایز کې یو شارټ کوېسچن شته خو کوېسچن په داسې راتلی شي چې درته ادم ویل شي چې explain the arrangement of electrons in shell نو arrangement of electron په شل کې مونږ د کومې فارمولې په دغه باندې کول شو په مدد سره کول شو نو هغه مونږ سره بوهرس فارموله دغه د نمبر سٹارټ شي هم مزیدار او کلی ډیټیل کې تر دې پورې په هم مزیدار نوټس ولیکي بیا هم څه کوېسچن وینو کمنټس کې وې ان شاء الله ول ریپلای درکم سایدا thanks a lot for watching